نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی یهود یادی نبی علیه السلام د الله خطاب کوي. خطاب عام دی، یوازې نبی علیه السلام ته نه دی، صحابه هم ته هم دی او موږ ته هم دی، ځکه قرآن عام دی. نو د دې حکم او د دې خطاب دا چې کوم دی عام وي. نو دا د نبی علیه السلام د زمانی یهود یادی. الله پاک فرمایي افتطمعون، صحابه ته دلایل ذکر کول او قرآن به ورته اورو. نو الله پاک ته فرمایي چې تاسو د دین اوسم د ایمان تمه ساتئ. کو تاسو هر څوک یې کنه خدا خلک چې کوم دي ایمان راوړل والے نه دي، د دې په نیګونو باندې په مشرانو باندې ما دومره انعامات کړیو، مخامخ چې کوم دی د الله پاک جل جلاله کلام اوریدلو، د هر څه باوجود د دې زړه نرم نشو ایمان یې رانوړو، لہذا دا خلک ایمان راوړل والے نه دي. نو دې کې صحابه ته نبی علیه السلام د خطاب دی افتطمعون آیات تاسو تم ساتئ ایؤمنو، دا چې دوی به ایمان راوړي، څوک د یهود به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې. تاسو ګودي د هر قسمه دلایل چې کوم دی ذکر کوي او قرآن ورته چې کوم دی ووروي، خدا خلک ایمان راوړلو والے نه دي. ایؤمنو دا چې دوی ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا. وقد کان فریق منهم، او بېشکه ویه وډله منهم په دوی کې یسمعون کلام الله، یسمعون چې اورېدو به کلام الله، کلام د الله پاک، یعنی تورات په اورېدو. ثم يحرفونه، بیا دوی بدل کو هغه کلام. تحریف بدلولو ته ویل شي، یو څیز بدلول دې ته تحریف ویل شي. ثم يحرفونه، بیا دوی بدلولو هغه کلام من بعد ما عقلوه، رستو په پویدو د هغې نه، وهم يعلمون، او حال دا دی چې دوی عالمان او دوی پوهېدل. نو يسمعون كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، دی بیا تحریف کو. نو دینه مراد چې کوم دی تورات دی، چې په تورات کې به دی تحریف کو. ان د نبی علیه السلام صفت په شراغي نو هغه به چې کوم دی ختم کو، هغه به بدل کو. نو دوه قسمه تحریف پدې کو، یا دا چې الفاظ به د تورات ویل خو معنا به د خپل اغسته، د خپل خواهش مطابق معنا به اغستله. لکه د نبی علیه السلام صفت پراغي نو داغه په ځای باندې بدی بل یو کس چې کوم دی ذکر دغه رنګي د رجم آیاتونه به چې کوم رانل په تورات کې نو هغه به ختم کړل، هغه به لري کړل، هغه به خلکو ته نه بیانول. نو دی به بدلون کو په تورات کې د خپل خواهش مطابق سيزونه به چې کوم دی پکې شاملول، او چې کوم احکامات په دینو خوخ نو هغه به د تورات نه لري کول. نو تحریف پای کو، قرآن کې به تورات کې به بدلون کو. یادا او یاد دا مراد دی چې کله د موسی علیه السلام سره اویا کسان کوهی تور ته لړو د تورات ته اوریدو د پاره چې الله پاک به دی دا مطالبه وکړه د موسی علیه السلام نه چې موږ په دې ایمان نه وروړو په دې خبره باندې چې دا کتاب د الله کتاب دی، دا تورات کې دې چې ته خپل ځان نه دی لیکلی وي. نو لهدا ترڅو چې موږ د الله نه ویلې په خپل چې دا زما کتاب دی، درغه پورې موږ دا خبره نه منو. نو موسی علیه السلام سره اویا کسان روان کړل. نو چې کوهی تور ته لاړو نو الله پاک ته فرمایل چې دا زما کتاب دی او ما په حضرت موسی علیه السلام نازل کړی دی، دا کلک اونې سه په دې کې چې کوم احکامات دي نو هغه احکامات په ځای باندې راوړی. نو دی خدا ګیله کړي و چې الله پاک دې کې د احکامات سخت دي. نو الله ته فرمایل چې د بشریت ته تقاضې مطابق، یعنی به تقاضې بشریت چې د انسان نه کوم خطای وشي، نو کو استادو نه په خطای یو حکم کې تاخير راغی، کمې در نه بکې راغی، نو هغه به زه معاف کوم او نور چې کوم دی به تاسو عمل کوئ. خو په غلطۍ باندې تاسو یو حکم پاتې شو، یو حکم کې تاخير راغی، یو حکم خو صحیح طریقې سره ادا نه کو، نو زه تاسو ته معافي کوم داغي. نو دی چې واپس رالل نو خپل نور مرګرو ته وی چې د سکار د الله پاک او فرمایل چې تورات باندې عمل کوئ، د احکامات په ځای راوړئ. خو کوم احکامات تاسو ته ګرانی نو خیر دغه مو پورا کوي، الله پاک چې به ته معاف کوم. نو ګوره خبره بدله کړله. الله ته څنګه فرمایلیو، الله دې کو تاسو نه چتا په غلطۍ باندې یو حکم پاتې شو، یا په غلطۍ باندې په یو حکم کې تاخير راغی، یا په غلطۍ باندې یو حکم صحیح طریقې سره ادا نشو، هغه ته معاف کوم. خو په غلطۍ باندې سره چې ته یو حکم ګران دي قصدن عمدن نه کوي، نو دی تحریف کو د الله چې کوم خبره هغه دی بدل کړه، د الله چې کوم کلام هغه بدل کو. نو یا دغه مراد کیدلی شي یا د تورات دواړه مراد کیدلی شي. افتتمعون آیات ستم لره، افتتمعون آیات ستم لره ایؤمنو د چې دوی به ایمان وروړي، یعنی د يهود به ایمان وروړي لکم استاسو په وینا. وقد کان فریق منهم، او بشک وا یو ډله منهم په دوی کې یسمعون کلام الله چې اوریدو به کلام د الله پاک، یعنی تورات. نو دلته کې کلام د الله کلام اوریدو، نو تورات په یادی لستو او یا الته کې الله پاک جل جلاله سره دی کلام او کو په کوه تور باندې دی او یو کسانو.
نو هغه ډله ته مراد ده یو کسانو هغه چې دی د الله ته په خپل او فرمایل د خپل شان مطابق چې دا زما کتاب دی او دا چې کوم دی مضبوط ونیسئ نو یا دا مراد کیدلی شي یا دا چې تورات به دي لوستو عالمان ته مراد کیدلی شي يسمعون جوردو به کلام الله کلام د الله ثم يحرفونه بیا دوی تحریف کو یعنی بدل کو هغه یعنی هغه تورات کې کوم احکامات او غي بدل کړل یا د الله هغه حکم چې الله ودی چې په غلطه استاسو نه حکم پاتې شنو مفهوم خو به نو دی هغه حکم د الله بدل کو هغه خبره بدل کړه چې الله وی چې کو تاسو کم حکم د تګران نو خیر دغه مو پورا کوي هغه ته معاف کوم نو یا دا خبره بدل کړه تحریف بدلولو ته ویل شي ثم يحرفونه بیا دوی بدلولو هغه حکم یا هغه تورات من بعد ما عقلوه رستو د هغه نه چې دوی به پوه شو دی په دې خبره خو پوه شي الله او فرمایل چې تاسو نه په غلطه باندې حکم پاتې شي دی په دې خبره باندې خو پوه شو او د پوهې باوجود رالل او هغه ته وی چې د شکار د کو تاسو ته کوم حکم ګرانی نو خیر دغه مو پورا کوي